یو کلي کې کوټه راغورځېدلې ده، یو ماشومه پکې مړه ده، د اووم کلاس ماشومه په را روان 1 تاریخ باندې د قرآن شریف ختم و. د دې تره د زوی نه معلومات کوو چې دا څه چل شوی. زمونږ د تره زامن دي دا ډېر زیات غریبانان دي او دوی باندې د شپې داسې حادثه راغلې وه، دا د دې کمره ده، ډېر زیات غریبانان دي. یو مرله کور دی، یو مرله کې دا کور دی او هغه هم بس دغه حل دی چې بس. ماشومه کوم ځای کې پرته وه 9م کلاس کې چې سبق وایي؟ هغه دې ځای کې پرته وه جي، دې ځای کې پرته وه، دا د شپې پې دا چت را کېناستلې او مور یې کوم ځای پرته وه؟ مور دې ځای کې پرته وه جي، دا پکې پې د پاسه راغلې د چت چې کوم میټیریل وه پې غونډه، پلار یې په دغه کټ کې ملاست و او پلار یې په دغه کټ کې ملاست و. دغه یې د پلار تصویر دا د پلار تصویر دی او او دا د ماشومې بیگ دی د سکول د 9م کلاس ماشومه وه، هر څه پراته دي. حکومت هسې دعوې کوي چې موږ 15 لکه کورونه ورکوو که نه، او دلته چې دی نو په یوه کمره کې په غریب سړي باندې دونه د حکومت سره څه نشته چې د غریبانانو سروې وکړي چې چا کورونه کچه دي او د هغوی د چتونو دپاره هغوی ته 1 لک روپۍ قرض ورکړي، بطور قرض. بالکل قرض یې ورکوي، مطلب 6 میاشتې کال پس پې ورله ورکړي بیا. خو دا غریب خلک دی کم سے کم یاره چې دوی دپاره داسې پروګرام جوړ کړي چې یاره کال نیم پس دوی له دا پیسې حکومت له بیا واپس په کښتونو باندې جمع کړي، خو چې یاره چې دوی سره څه امداد لازمي وشي. هو بل دویمه دا خبره زما د ټولو افسرانو ته، زما د خپل یونین کونسل 400 غونډو خلکو ته دا اپیل دی، ناظمان شو چې یاره MNA شوه NPA شوه چې یاره دوی سره کم سے کم د زړه د خلاصه دا منډه ووایي او د دوی سره دا مسله چې کم ده نو دا داسې خلک یاره چې بس یو خوب لیدلي چې دوی له دا مایند داسې چینج کړي یاره چې د دوی په خیال کې هم دا نه راځي چې یاره زموږ سره دا شي. دا کومه ماشومه چې مړه ده دا خو واپس نه راځي، چې د دې غریبانانو ته چې کوم دی نو خامخا امداد میلو شي د حکومت د طرف نه چې په د یوه کمره کور کې دوی پراته دي چې سهار له بیا داسې واقعه را نه شي. دا د کور انګړ دی. دا واقعه په خانمه یونین کونسل کې شوې ده. یو کلی د نیر په غاړه باندې یو کلی دی، وړوکي شانته یو کلی نوم دی، لال باچا د دې کور د مالک نوم دی لال باچا.